انسان چې کله نیک اعمالو کی د نیک اعمالو نه پسته هغه اعمال الله تسپارل پکار دي چې الله زما دومره وس طاقت او د مات ګټه عبادت مې وکړو او په دې مال نور اجرونه ته د خپل شان مطابق راکې. نو چې کله انسان داسې عاجزي ځان کې راولي خپل اعمال الله ته حواله کی نو الله بنده ته وی بنده ستا کمال دی ته ما ته ودرې دی ستا عاجزي ورته دومره خوښه شوه نو ستا د اعمالو ستا د وجې دي چې ته مال راتلی نو الله هغه اعمالو له د قبولیت یو درجه ورکي. نو چې کم یو عمل انسانو کی نو هغه د الله ته سپاري چې الله دا عمل مې وکړو په دې عمل لا نه ته راضي شي او په دې را خپل د در نه پوره اجرونه را نصیب کی. الحمدلله الله دا توفیق مونږ تاسو ټول لرا کو چې مونږ د رمضان مبارک روزي ونیوي. الله په دې کې دومره کرم او احسان وکړو چې مونږ له دا توفیق را نصیب کو یو بهترین میاش بهترین د عبادتونو یو سیزن او هغه سړی د پاره سیزن چې کم سړی په دې باندې پوهیږي چې دا یو سیزن دی ما د پاره. ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمای وی دا الله رسول ارشاد فرمایلو وی هغه کسان کم کسان چې د اخترونو پشپه باندې عبادت وکي نو وی په هغه ورځ باندې به د دې زړونه نمرې چې په کم ورځ باندې قیامت وي. د دې نه مراد علما کرام دا اخلي چې د قیامت په ورځ باندې انسان با روب کی پروتی هغه با په غم حزن کی پروتی چې یاره ما سره به څه معامله کیږي خو چې په دې شپو باندې انسان عملو کی نوافلو کی ذکر اذکارو کی نو د انسان زړه په دې روز باندې به مطمئنی د قیامت په ورځ چې الله بس دغه عمل مې کړو نو الله به د زړه نه حزن غم خفګان به ترې ختم کی. په بل یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته وی 15 شپې داسې دي چې په دې کې چا عبادت وکړو نو وی په هغه سړی باندې الله جنت واجب کی. یو اتم ذی الحجه یو عرفه ورځ دو د اخترونو شپې او یو د شعبان ورځ چې په دې شپو باندې انسان پاسې د الله ته ودرې د عبادت وکړو نو الله په دې ورځ په برکت د اعمالم قبلې او جنت واجب کړی دی نو خامخا به انسان جنت ته ځي. په بل یو روایت کې راځي وی چې په دې شپه باندې انسان له ډېر د عبادت اهتمام پکار دی. مونږ د یو څو غفلتونو ښکار شوي یو مونږ هغه غفلتونو کې پراته یو چې د اختر شپه شي نو اولنې کار خو به مونږ دا وکړو چې بازارونو طرف ته به خپل رخ جوړ کو. مونږ وایو چې بس سړی څنګه د جیل نه را آزاد شي هغه منډه کې وتښتي ته وایې که دا روژه زمونږ دپاره قیدخانه وه جیل و دې نه خلاص شو روان شو په بلو ترو سر شو څوک به ځان ته ګانې په ګاډو کې ولګوي څوک به په دوکانونو کې ولګوي څوک به په کورونو کې ولګوي وی بس دی روژه ختمه شوه. بل کار په دې کې مونږ دا کوو چې په دې کې دا خلک هوایي فایرنګ کوي دا ډېر زیات ظلم کوي. ګورئ پچا باندې غم ستا د وجې نه راشي ګورې دا داسې یو قتل دی چې تا ته پتم نشته سړی دی ووجه او یو سړی وجل داسې ده چې پوره کائنات دی ووجلو. ګورې د یو سړي دپاره چې کم بچی یا څوک پې وفات شه نو هغه د هغه دپاره پوره کائنات وګورې. معمولی خپل بچی واخله که چېرته چا ډز وکړو ستا بچی پې ولګېده نو سوچ وکړه پتا به څه تېرېږي داسې په بل باندې هم تېرېږي. خوشحالي په دې شیزونو باندې مه مناوه. خوشحالي د اختر ورځ ته یوم الجائزه ویلې کېږي. یوم الجائزه د امتحان ورځ چې په تا باندې تېره شوه تاله د هغې بدله کې چې تحفه میلاویږي نو د تحفې په بدل کې ته دا غفلت کې چې دا هوایي فایرنګ کې نو د دې نه سخت ګریز وکړه. خلکو ته هم تکلیف اسپتالونو کې واړه ماشومونه مونږ په خپلو کتلي دي چې د په سر باندې په ګولو باندې لګېدلي اسپتالونو کې به وفات شي. نو د دې شیزونو نه لږ پرهیز کول پکار دی.
بل خبره چې رمضان المبارک میاشت کله شروع شي نو هر شپه یو لس لکو پورې کسان د جهنم ناراضي جنت ته داخليږي. او چې د اختر ورځ شي نو چې څومره په دې پوره رمضان کې جنت ته داخل شوي دومره خلک الله جنت ته داخل کې د جهنم نه راوکاږي. او په دې ورځو کې الله اعلان کوي وی جنت سجاو کوي، جنت ښکلې کوي. کله چې جنت ښکلې کیږي نو جنت څنګه ښکلې کیږي؟ په حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي وی دا داسې یو ورځ ده چې د دې بدل به الله ورکوي، دا داسې یو روژه ده چې د دې بدل به الله ورکوي. نو الله د نورو اعمالو بدل د بل چا په لاس باندې ورکولی شي، خو دا روژه داسې ده چې د دې بدل به الله، د دې انعام به الله مخلوق له خپله ورکوي. په یو روایت کې راځي وی کله یو سړی جنت ته داخل شي ښکلې ښکلې انار به په جنت کې پراتی، په هغې کې به جوړې ملبوسې پرتې وي. سړی چې کله انار کولو کې ریخمو کپړې به پکې پرتې وي، دا سړی به وله ګوتې ولګي د وجود ته به راشي، دی به وایي دا مې نه ده خوښه، بلکل او که تا نه خو تپوس نشته. بیا به په دې وخت کې د ده خوراک تړ کېږي چې څه خوراک وی په د جنت کې بوډا کېدل نشته، جنت کې شبابیت دی، د یو ځای نه بل ځای ته د تلو دا حالت نشته چې د گاډي بندوبست به وکم، دا چل به وکم، نه، چې څنګه تک غواړې الله به ستا د وجود کې داسې طاقت کېدي چې هر ځای ته به ځې. په یو روایت کې راځي د یو ادنا جنتي په کور کې به څلور نهرونه وي، یو به د شاتو وي، یو به د پیو وي، یو به د اوبو وي، یو به د شرابو وي. هغه شراب چې په هغې کې نشه نه راځي، صرف وجود د طاقت ورکوي. او غیله چې کله هغه بوتلې راځي نو هغه په دکان کې چې کله هغه سیل پیک بوتلې د 5 سپې کور وي، دا به د جنتي دپاره د تحفو د انعام په ترو باندې مخې ته کېږي، هغه له به دا نعمتونه په جنت کې ملاویږي. یو صحابي تپوس کوي وی د الله رسوله وی په جنت کې به فصل وي که نه؟ وی چې تخم په ځمکه وکرو. د الله رسول مبارک وخاندل، وی د دنیا حرس دی اوس هم پړه کې دی، وی الله به د خپل شان مطابق تخم درکې، وی چې څنګه وکړي وی د غرونو نه به ډیر زیات شي، وی دومره تخم به د هغې د وجې نه الله تعالی زیات کی او د هغې نه چې څه میوجات روزي هغه به ډېر زیات شي. وی د هغه ځای بعضې داسې کرسۍ محفلونه به چې خلک به د یاقوتو زبرجدو په کرسو باندې ناستي او محلات ناشنا محلات به وي، د یو غمینه به پوره محل جوړ شوی وي او داسې د پردې محل چې هلته نه څوک تا ته ګوري نو ته به ورته نه ښکارې، خو دلته نه چې ته ګورې نو تا ته به هلته دننه ټول ښکاري. نو دا هغه انعامات دي چې الله مونږ له په دې جنت په دې روژه باندې راکوي. او په روایت کې راځي الصوم لی وانا اجزا به، الله فرمای وی روزه زما د پاره د دې بدل زیم چې کله جنتی په جنت کې وخت تیر کی. یو صحابي تپوس کې وی د الله رسوله وی په جنت کې به دوړه وي وی او دوړه به وي خو دوړه به زعفران وي، دومره معمولی ټوټه زعفران په زرګو روپو ته ملاویږي، هغه هم پکې اکثر ملاوټي او د جنت دوړه زعفران دی. او جنت کې چې کمې ولی دي هغې کې به لاندې کاڼي پراتی، هغه به د زمرود وي، هغه به ښکلې ښکلې کاڼي وي چې هغه اوبه به هم ورسره پړه کېږي او کاڼي به هم پړه کېږي. او که یو جنتي ښځه په حدیث کې راځي وی د هغې د سر چې کم رومال دی سر یې پې تړلی وي، وی که د هغې خوشبو د دنیا ته راغه دا ټوله دنیا به معطر شي. او جنتي ښځې هغه خو پرېږده وی هغې بوی به وي په کلونو کلونو لرې پورې راځي خلکو له. او چې کله یو سړی په جنت کې دا ټول نعمتونه هلته ګوري، خوراک څښاک کوي، او یا کاله به په دې کې تیر شي، د دنیا ټول نعمتونه وګوره د چا شکل وجود پکې نه بدلیږي. په روایت کې راځي داسې یو کاونټر شانتې به ولګي، یو بازار به ولګي، په هغه بازار کې به ښکلې ښکلې شکلونه پراته وي او هغه شکلونه داسې چې انسان ځان له بدلول غواړي شکل به بدل شي. یو ځل به دا سړي راشي کور ته، د دې په شکلونو به علامت پراتی، خپله ښځه به خاوند خامخا هلته هم پېژني. کله چې راشي
وی ډیر ښکلي شوي نه وي دا شکلونه خو هم سم ځلیږي وی ډیر ښکلي ښکلي ښکاري وی ښکلي به نه ښکارو وی د الله دیدار مو کړی دی چې دا ټول نعمتونه سړی دوه اویا کاله دی تیر کي په جنت کې د دې نه پس ته به الله دی بنده له نعمت ورکوي او هغه نعمت د الله دیدار دی کله چې دا دیدار وشو دا اویا کاله جنت به په دې یو دیدار دی نه هیر شي نو روایت کې راځي د الله دیدار دا د دې روزې په باره کې موږ دپاره تحفه ده او چې کله د اختر ورځ راشي نو په دې وخت کې فرشتې اعلان کوي جبرائیل امین هم راکوشي فرشتو لښکر راکوشي د مسلمانانو په دې کوڅو کې ګرځي اعلانات کوي وی مزدور مزدوری وکړه او وی دله څه ورکول پکار دی وی چې مزدور کله مزدوری وکړي دله پوره مزدوري ورکول پکار دی اوس مې یو ویډیو کلیپ کته چېرته یو ټیکهدار دی یو سړي به ورسره پوره هفته دیاړي کړي نو هغه له پیسې ورنه کړي هغه کس ته تپوس وکړو وي اختر له دې څه اخیستي د هغه ډېر په چغو چغو وجړل وي هېڅ مې نه دي اخیستي ځان له وی ټیکهدار را سره دوکه وکړه چې د اختر شپو ورځو کې به پیسې درکم او یې راله هېڅ رانه کوي ته خو د کپړو غم کوي کور کې مې خوراک څکا کم څه نشته نو هغه سړي والا څه کپړې څه پیسې ورکړي نو دومره ظلمونه نه دي پکار د الله بندګانو روایت کې راځي وي یو ماشوم جړل وی الله رسولو کتو بچې ولې جاړې د اختر ورځ ده وی د الله رسوله وی پلار مې په فلانې غذا کې شهید شوی دی نو د الله رسول کور ته بوځي نوې کپړې ماشومانو ته چې ماشومان روځي په خوشحالی باندې چغې وی تر څو چې د الله رسول ژوندی وي یتیم نه دی ګورې وي یتیم نشته وی د الله رسول موجود دی نو دا تعلیم زما د پیغمبر دی د صدقې فطر نه علاوه همداسې د غریبانان د محلې ماشومان شل لس 50 روپۍ ولا ورکوئ ځکه چې دا ماشومان هم در سره په خوشحالی کې راشي دا خلک وړوکې اختر کې پیسې ولې ورکوي ځکه چې ما نه کمې کوتاهۍ شوي وي په هغې باندې پوره کېږي دا خو یو وړوکې سودا ده یقینا ټولو نه په روجو کې غلطیانې کوتاهیانې شوي دي خو چې په پیسو دې دا بدل پوره کېږي ډېرې ورکه دا خو څه خبره په دې کې نه ده الله به هم دنه راضي شي د محلې ماشومان به هم دنه راضي شي په محله کې که هر یو سړی په خپل مالت کې 3-4 کورونه داسې وکته چې هغې په دې خبرو باندې پوهېږي چېرې دا خلک غریبانان دي د دې وس نه کېږي هغې سره یې مرسته وکړه په چا باندې به هم غم را نشي ګورې خو مونږ وایي مړه زه پورې هم د بل د خدای بیخو کاږي زمونږ سوچ دې حده پورې جوړ شوی دی نو دا الله دیدار چې کله دا مسلمان وکړي نو د نه به شاته ټول جنت هیر شي د الله دیدار دا د دې روجې بدل دی اما محترمو چې کله مزدور مزدوری وکړي نو هغه ته پوره دیاړي ملاویږي نو فرشتې اعلان کوي وی دې مزدور مزدوری وکړه وی روجې ونیوي دته به پوره مزدوري ملاویږي نو وی څه مزدوري ده فرشتې تپوس کوي الله ته تپوس کوي دې څه غواړي وی دې وی الله مې بخې وی بخې وی د بخنې ذریعه زیمه وی بخنه مې ولو کا وی د دو ګناهونه معاف کا وی الله دې وی روجې مې قبول کا وی ټولې روجې مې د قبول کی وی دله مې په دې ورځ باندې دا یو انعام ورکو نو الله چې دله دا انعام درکوي نو بیا الله ولې خفه کو په دې شپو ورځو کې د دې اختر په شپه باندې غفلت نه کار مالې ګورې څنګه عام روزو کې عبادات کوي د اختر په شپه باندې 2 رکعاته تهجد منځو کې روټین د سړی هغه وي سړی له هغه شانته خوب نه ورځي که نور څه نه د سحر او د ماسخوتن منځ جماعت سره وکړي نو په دې باندې الله سړی نه ډېر خوشحاله شي او دا داسې ورځ ده چې الله بنده ته وایي وغواړه څه غواړې بنده وایي نه الله بس ته روجې تېرې شو زه به بازارونو ته ځم زه به ځمه ځان له به پیزار میزار علم چا به په روجه کې ګیرې غټې کړي سکاوي ته به زه وي زه به حجامت کوم نو ته خو الټه د ګناهونو کارونه کې د ګناه که ثواب نشي ګټلی خو ګناه مه کوه د ګناه نم ځان په امن کې وساته نو الله به په دې باندې ډېر لوی انعامات په مونږ باندې را نازل کړي د روجې د دې اختر په شپه باندې چې کم غفلت کې مونږ پراته یو په دې باندې استغفار ډېر زیات وکړئ توبه وکاږئ یو خبره مې بله یاده شوه زمونږ خلک اکثر داسې کوي دا نوي لوټونه اکثر که بینک نه میلو نشي نو دوی ځي هغه صرافانو نه اخلي غالبا 100 روپۍ ولا په 12-1400 ورکړي ما ته خو پوره معلومات نشته د 50 والا کې هم داسې لږې زیاتې پیسې ترنه اخلي
دا خبره یاد وساتئ یو جنس بل جنس سره چې ملاوي نو دا په برابر برابر به ورکې سونه دی ورکه د سونی په بدل کې به برابر سونه ورکې چاندي دی ورکه د چاندې په بدل کې به برابر چاندي ورکې پیسې دی ورکې پاکستاني دی ورکې د پاکستاني په بدل کې به هم پاکستاني برابري ریال لی ورکه د ریال په بدل کې به هم ریال برابري کپدی باندې یو روپے 10 روپے 20 روپے 200 سمرم په زیاتی علی دا ټول سود دی او د سود یو درهم یو روپے خوړل شپږ دیرش پیره خپل مور سره زنا کول دی ګوره دا چې کم سړی ورکي او کم اتنا اخلي دا ټول پدې کې ملوث دی ګوره د دې شیزون نزان او ساتي چې نه ویني ما ورکوي زړې را واخلي کنه ضرور خو نه دی خو د دې خبرې ډیر خیال او ساتي مخکې رزماته خبره یو کس کوله وی زه تلم وی دلته نشته بانک کې نه ورکي او وی بار بال تنګاواله ما خو غړې را په سختۍ منې کاغه بیا لانړ خو ډیر خلک پدې کې ملوث دي او د بانک اکثر عملم ما مخکې اورېدلی وی د بانک داسې عمله هغه یو منیجر وی د 14 لکو روپو هغه د نوې لوټونه خاص کړو د خلکو حقو هغه په سود باندې خرڅ کا نو د خو ما ته منافع ملو شو ځان د غر کا آخرت ته ځان له تبا کا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین